اثنین ورځ د محرم لومبۍ ورځ ده. په دې ورځ باندې یا پیغمبر علیه السلام یو جلیل القدر صحابي حضرت عمر فاروق رضی الله عنه شهید شوی او هغه ورځ د اتوار وه. حضرت عمر فاروق رضی الله عنه د اسلام په تاریخ کې یو ډېر لوی مقام لري. په دې وجه زموږ علما په دې ورځ د حضرت عمر رضی الله عنه سیرت، د هغه اخلاق، د هغه مناقب دا امت ته ذکر کوي. دا په شریعت کې نشته چې ګنې که یو سړی وفات شو نو د هغه به کال پس خامخا برسی کې او کال پس به د هغه یادونه تازه کې. دا د شریعت څخه خاص حکم نه دی او نه دا د شریعت څخه قانون دی. لیکن بیا هم که یو سړی د شریعت یو قانون نه ګڼي، یو حکم نه ګڼي، یو لازم نه ګڼي او اوی چې یاره دا ورځ دا خو د حضرت عمر فاروق رضی الله عنه د وفات ته، نو په دغه مناسبت به زه د عمر فاروق تاریخ ته خلکو ته ذکر کم، ځکه هغه یو اسلامي اقدار لري، اسلامي تاریخ لري او خلکو ته د هغې په ذکر کولو کې ډېره لویه فایده او رڼا رسېږي. حضرت عمر رضی الله عنه په مکه مکرمه کې بنو عدي او قبیله د په هغې کې پیدا شوې ده. د پلار نوم خطاب دی. هغه پورا د ده هغه تاریخ نه ذکر کوم، چیده یو څو خبرې درته کوم. په هلکانه کې مضبوط او تکړه هلک و. دومره تکړه و چې دې په هلکانه کې د دې منډو، د ګوړدوړ اسونو ځغلولو او د دې ورزش د وجود د چاقو چوبند ساتلو د دې خواهشمندو. دا مونږ چې ورته سمارټ وجود وایو، دقسې وجود یې کلک ټیټ. کله چې رسول الله صلی الله علیه وسلم د نبوت دعوه وکړه او الله وله پیغمبري ورکړه او اسلام رو په خورېدی شو، نو د مکې خلکو د نبی علیه السلام او د اسلام سره سخته دشمني شروع کړه. مخکې د خلکو د حضور پاک سره ډېره مینه لرله او ډېر قدر به یې کوه، ډېر عزت به یې ولکاو. خو چې کله رسول الله صلی الله علیه وسلم اعلان وکړه د کلمې شهادت او خلکو ته وایي چې تاسو د دې بوتانو عبادت کوئ، سجدې کوئ، دا شرک دی، دا ګناه ده، الله پې خفه کېږي او الله شریک نه لري. بټ ټول یکدم مخالف شو. په هغه مخالفینو کې یو حضرت عمر هم. مسلمانان رو زیادېدل. د مسلمانانو تعداد تقریبا 40 ته ورسېد، د سړو تعداد، او 11 ښځې وې. 40 سړي او 11 ښځې. او دا هغه سخت وخت و چې دې مسلمانانو له د مکې کافرانو به سخت عذابونه او تکلیفونه ورکول. نو حضور پاک دار ارقم ورته وایي، دا صفا غونډی چې ده دې سره خوا کې دا کور و. د حضرت ارقم ابن ابي ارقم رضی الله عنه د صحابي په کور کې دیره شو. دی یو مرکز شو د اسلام او دا د دین د دعوت یو مرکز شو چې څوک به راتلل او مسلمانېدل به هلته به تلل. نو یو ځل د مکې کافرانو میټینګ راوغوښته چې دا مسلمانان خو رانه یو کس زیاتېږي. لوی خلک رانه لاړل. لکه دې وخت کې حضرت حمزه رضی الله عنه هغه مسلمان شوی د حضور پاک ترو. دا خو رانه یو تکړه ځي او مسلمانېږي، دا مسلمانان به راته ګڼ شي. نو چې ګڼ شو بیا به ورسره څه کوو، څه علاج به کوو. یو کس پکې دا تجویز ورکړه چې داسې کار دی چې مون ختمول پکار دی. مون ختمول څه وایي دا سړی وجل پکار دی، حضور پاک یې یاده وی وجنې به یې څوک. ځکه د نبي علیه السلام قوم ډېر مضبوط قوم و، بنو هاشم. په ټوله مکه کې د دې نه مضبوط قوم، اصیل قوم او تکړه قوم بل نو. نو دا به قانون و چې د قوم سړی به دې مړ که نو که په دین کې به ورسره قوم ملګري وکړي نو ولاړ به ورسره. کلک مضبوط طاقتمن قوم دی بنو هاشم د حضور پاک قوم. نو وجنې به یې څوک. ټول غلي شو، چا غږ نه کو. حضرت عمر پاسېده او توره یې راوویسته. قبایلي خلک و تورې به ورسره وې او دا کار به زه وکړم. تاسو کښېنئ دلته او اوس په لږ ساعت کې زه ورځم او د حضور پاک نوم یې واخلئ چې د هغه سر درته هم دلته راوړم. بس ټولو ورته زنده‌باد ووې. هغه زمانه کې چې څه زنده‌باد او ټولو ورته لاسونه وپړقول چې واقعي ستا غوندې تکړه سړی او مضبوط سړی او پهلوان سړی دا کار کولی چې زمونږ په شان بزدلی نه شي کولی.
توره واغشته او را روان شو او غصه د سترګې سری دي او په دې سوچ کې دی چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم به زه کوم ځای کې ګیرم په لاره یو صحابي دی پټ مسلمان دی نعیم ابن عبدالله رضی الله تعالی عنه مخې له ورغی هغه ورته وی این یا عمر چرته روان یې پې پوه شو دته خو پته نه وه چې دا نعیم مسلمان دی وی یاره دا محمد وجنم نن یې نه پرېږدم صلی الله علیه وسلم بس نه د ده علاج هم دا دی چې دا ختم شي او دا توره مې نن راغشتې ده پرېږدم نه یا به زه مړ کېږم او یا به دې وجنم اخو پټ مسلمانو هغه ورته وی عمره په قلار کښېنه خلک دې پې ورچوي جګړه دله ګوري او د هغه د قوم مقابله ته نشي کولی سبا به قوم در پسې د هغه ټول را پاسي بیا به څه کې زه د خیر خوی یم زه دې منې کوم چې مه کوه دا کار عمر او دې ګرم شو د وی نه ځم هغو ته مه ځه بس عمر پې پوه شو چې دا سړی چې ما منې کوي دا پټ ته د ملګری دی او دا پټ مسلمان دی وی داسې معلومیږي لکه چې تم صابي شوی مسلمان ته به صوابي وی دین بدلون کې تم جوړ دین بدلېدو والی او دین دې بدل کړی دی هغه او ګواښ یې واپسې وکړه توره ورته نیغه کړه هغه ورته ما پرېږده خو چې د کمې ډیوې رڼا وجنې او کومه ډیوه وجل غواړې د هغې ډیوې رڼا ستا د خور کور ته رسېدلې ده ورشه ستا خور مسلمانه ده او ستا اوښې مسلمان دی نو که په ما مه راځه ورشه په هغې ورشه نو دا خو عربو دوی کې خو غیرت ډېر زیات و بس اراده بدله شو نیغ لاړ د خور کور ته د خور نوم یې فاطمه و فاطمه بنت الخطاب او د اوښې نوم یې زید ابن عمرو ابن نفیل و هلته لاړ او اتفاق دا دی چې هغې دغه وخت کې په کور کې دننه ناست و دروازې بنده کړې وه او یو سړی وله راغلی یو صحابي هغه ورته قرآن شریف ښیي د هغه نوم حضرت خباب رضی الله عنه پټ پکور کې دننه دی چې دروازې له ورغې او غوږ یې کېښود نو د دننه قرآن شریف اواز واورېد وایي دا خو خبره ټیک ده دا خو دلته کې د هغه پیغمبر خبرې خو دلته کېږي د هغه چې کوم قرآن دی او کوم کتاب دی خو زما د خور کور کې لوستلی کېږي بس زر یې توره راواغېسته او د تورې په هغه موټی باندې لګیا دی او د دروازه په درز درز وی او اواز کوي ور لرې کې تاسو صابیان شوې ور لرې کې او خې پوه شو چې عمر خو راغی هغه استاذ ته وی حضرت خباب ته وی ته مهرباني وکړه کوټې ته ننوځه ځان پټ کړه چې د کټ لاندې یو ځای کې پټ کړه پتا غزار ونه کړي او زه یې وښیم او دی خور ده مونږ به سره راکاږ مونږ نه شي وجلی دې ور ننوته نو دې اوښې ته زید ابن عمرو ابن نفیل هغه ته دا د لومبو نو مسلمانانو نو او لس کسان چې حضور پاک د هغې نومونه اخیستي په یو مجلس کې مبشرین بالجنت تېره جنت زیری شوی دی شاټلس ورته وایي لس کسان ټول صحابه هغې متعلق راځي رضی الله عنه ورضو عنهم چې الله پاک رضی الله عنهم د دې نه راضي دی علما د دې نه معلوموي چې ټول جنتیان دي لیکن شاټلس چې ورته وایي د لسو کسانو نوم حضور پاک په یو مجلس کې اخیستی دی یو پکې د حضرت عمر د اوښې دی زید ابن عمرو ابن نفیل یو پکې دی او د حضرت عمر فاروق رضی الله عنه په نوم هم پکې دی زید نه د تیر وتم سعید ابن زید ابن عمرو ابن نفیل دې نوم کې زه خطا شو سعید ابن زید ابن عمرو ابن نفیل بدریم دی بدر کې هم شرکت کړی دی او په هغه لسو صحابو کې نوم هم دی صاحب من چې ورغې دی اوښې سره مشتو ګریبان شو او د تورې دا موټې نه دی په دې وهي او دی خو زورور ما خو تاسو ته وایي چې په هلکانه کې د یو پهلوان او مضبوط انسان مضبوط او کلک وجود یې ښه زه ستاسو پیغمبر پسې مرګ پسې ګرځم او تاسو د هغه دین قبول کړی دی د پلار او د نیکه دین هم پرېښی دی دا خور یې ورله د خور نوم یې فاطمه او د دې اوښې سعید ابن زید او د دې خاوند په منځ کې د دې رور په منځ کې خلاصې کو د دې خو غوسه و لاس یې اوچت که او د خور له ښه مضبوطه څپېړه ورکړه چې ته هم مسلمانه شوې ته هم صابیه شوې ته هم دین پرېښی دی ته لا راځې مانه او خاوند خلاص
داسې څپېړه ورکړه دونه مضبوطه چې د هغې مخ وینې شو او داسې مخ وینې شو چې هغې داره وواله یو معمولي وینه روبېږي یو بعضې وخت کې دومره سخت ولګي چې هغه داره ووایي هغه داره یې وواله او هغه نیغه د عمر په مخ ور پرېوته بس خور ورته وایي عمره لاست اخلاص امونږ د پښتنو خبراته کوم امونږ وایو لاست اخلاص او توره دې تېره عمره څه چې دی خوښی کوه توره در سره ده زم درته مخامخ ولاړ یم زما خاوند هم ولاړ دی څه چې دی خوښی کوه تکړه شه او بالکل زم مسلمان یم زما خاوند مسلمان دی تا کم غیرت دی ما کم غیرت دی تا چې د کمې مور په خېټه کې لتې والی دي ما هم د هغې مور په خېټه کې لتې والی مور حنتمه نومو حنتمه او عجیبه دا ده چې مور د ابو جهل د تره لور وه دا خو یو قومیان خلک و که نه د بنو مخزوم قبیلې سره تعلق حنتمه بنت هاشم او ابو جهل عمر ابن هشام او دا دواړه د دې مور د نوم هاشم دواړه د مغیره زامنو او مغیره د بنو مخزوم قبیلې سره تعلق لري نو مور یې د ابو جهل د تره لور وه داسې ده لکه چې هغې مامۍ د مور یې د تره زوی د مور د تره زوی ته خلک ماما وایي د مور د طرف نه مضبوط قوم دی د پلاره طرف نه مضبوط قوم دی نو فاطمه ورته وي خور ورته وي عمره تکړه شه څه دی خوښی کوه د ده نه یریږم نه د نه تختم نه زه راته دروغ نه ویم زه مسلمان یم او زما د خاوند مسلمان دی او توره د سره تکړه څه دی خوښی وکړه او خور یې وجاړل سترګې د اوښکو نه ډکې شوې په مخ یې وینې روانې شوې او د ده باندې هم د خور وینه پرېوته خو چې د هغه د خور سترګو ته وکتل او د خور جړا ته یې وکتل او هغه وینې ته یې وکتل چې د خور نه وینه هم روانه ده او هغه دارې څاڅکي د ده په مخ هم پرتې وې نو لکې رحم راغی فوراً پړه کې موم شو موم پړه کې رحم راغی او رحم راتلو سره توره اخوا کېښوده او دی خور ته وایي وی دا خبرې به پرېږدو خو تاسو یو بل ته څه وې راته ووایه هغې د صورت طه تلاوت کو د قرآن شریف ما ته هغه ستاسو قرآن لږ ووایه بس حضرت خباب وایي چې زه پوه شم چې د رسول الله مبارک د شپې بیګانې دعا قبوله شوې ده صحابه راغلل او نبي علیه السلام ته ودرېدل وایي د الله رسوله د دوو کسانو نه ډېر تنګ یو دوو کسانو نه د یو نوم عمر دی پلارته نشوتلی وکنزل کوي وینا کوي وهل تکول کوي او د بل نوم عمر ابن هشام دی ابو جهل نوم عمر و عمر دا د عمر او د هغه عمر دی دونه تنګ یو د دواړو جهانو مبارک سردار لاس اوچت کړ وی اللهم اعز الاسلام باحد العمرین خدای په دې دوو کې تغلیب د ده نوم له ورکړه طالبان پې پوهېږي خدای په دې دوو عمر او عمر کې یو کس مسلمان کا او اسلام پې مضبوط کا دا دعا د شپې رسول الله مبارک کړې وه حضرت خباب پوه شو چې د حضور پاک د شپې دعا قبوله ده ځکه چې عمر آواز وکړو چې تاسو څه ما ته ووایئ قرآن هم ما ته ووایئ نو حضرت خباب د کوټې نه راووت او راتلو سره وایي عمره انصاف وکړه ای عمره تا نه د انصاف توقع لرم د انصاف تمه د نه لرم انصاف وکړه ته چې د کم سړي په مرګ پسې روانې زما قسم په خدای چې هغه بیګا تاله د خدای په دربار کې جړلې دی او دعا یې کړې ده د هدایت تاله د دوزخ نه امان غوښتلی بیګا خدای ته جړا کړې ده الله ته فریاد کړې تاله خدای ته جړلې دي او په جړا کې د دعا غوښتله او د خدای بنده د انصاف ته چې ته د هغه مرګ پسې ګرځې څوک چې د چا اسلام غواړي دا د هغه خیر خوی ګورې د هغه سره مینه دا دغه محبت یې ورسره چې دا دعوت ورکوي چې مسلمان شه اور نه بچ کوي همیشه د دوزخ نه بچ کوي زما قسم دی ګورې رونو درته قسم خورم چې دا عالمان ستاسو خیر خواهان د دوی کار څه دی تا له دین دعوت درکوي تا د خدای د دشمنۍ نه بچ کوي تا ته نیکي ښایي تا ته ګناه ښایي چې ځان ته وساته تا ته صلات تسبیح ښایي تا ته مونځ ښایي تا ته وي درود شریف وایه تا ته وي ذکر کوه تا ته وي مونځ کوه تا ته وي جمع کوه جمع مه پرېږده تا ته وي د مور پلار حق خیال وساته تا ته وي د ښځې سره ظلم مه کوه
ښځو ته وایي د خاوندانو سره ښه سلوک کوه، تا ته وایي د ماشومانو په سر رحم وکړه، ماشوم ته وایي د مشر قدر کوه، عزت کوه، جګړې مه کوه، سود مه کوه، شراب مه څښه، د ګناه نه ځان ساته. رښتیا ووایه دا خیرخواهي ده او که دا دشمني ده؟ دا خیرخواهي ده. په جنازو کې تاسو ته لګیا دي، په جمعو کې تاسو ته لګیا دي، په اخترونو کې تاسو ته لګیا دي، په صلح روغه کې تاسو ته لګیا دي، او کوشش کوي چې د خلکو ته د پیغمبرانو واقعي ذکر شي او دوی ته د ابوجهل او د پخوانو ظالمانو کافرانو واقعي ذکر شي چې خدای تباه کړي چې دوی ویریږي او دوی ځان د هغوی د عمل نه بچ کړي. دې طرح پیغمبرانو واقعات ذکر کوي، دې طرح صحابه واقعات ذکر کوي، لکه څنګه چې قرآن شریف کې الله قصص او واقعات ذکر کړي دي چې دې پړونو کې نرمي پیدا شي. دا د علماو کار. نو ستا غټ خیر خوا هغه نه دی چې تا د مال درکوي او تا له تجارت درکوي، ستا هغه خیر خوا نه دی چې تا سره د دنیا دپاره دوستانې کوي، ستا هغه خیر خوا دی چې تا ته دین ښایي او د دین په بنیاد در سره مینه کوي. دا عالمان دي ګوره. مدرسې یې درته جوړې کړې دي، بچي د خدای پاک د هغې په برکت حافظان کړل، بچي د خدای د هغې په برکت عالمان کړل. دعوت و تبلیغ سلسلې یې درته شروع کړې دي. هغه خلک چې مونځ به یې نه پېژن، دعوت و تبلیغ د برکت نه خدای پاک هغې ته مونځونو باندې پوه کړل. هغه ښځه چې پردې به یې نه وې نو هغې له خدای پردې ورکړې. قسم په خدای د غټو غټو جرنیلانو او د افسرانو بچي خدای پاک د دې عالمانو د مدرسو د برکت نه حافظان او عالمان کړل. لوی لوی نوابان او لوی لوی خلق دي چې نن ورشه د هغې بچي د حفظ په مدرسو کې داخل دي. جنکې خدای عالمان حافظان کړي. نو دا عالمان ستاسو خیرخواهان نه دي؟ یو خبره ته په دې کې ضمناً کومه چې نن دا ټیک ټاک مصیبت یو غم دی. بس ټچ موبایل، ټچ موبایل خو ما سره هم شته، ټچ موبایل خو د علماو سره هم شته، خو په ټچ موبایل صحیح کار ولې نه کوې، مثبت کار پې ولې نه کوې؟ په خدای چې صحیح کار پې ډېر کېږي. داسې داسې کتابونه د دنیا په ګوټ کې چې هغه په پاکستان کې څوک پېژني نه، د دې موبایل په ذریعه زه راته اوس خولی شم، ما ډاونلوډ کړي دي او زه ترې فایده لرم. داسې کتابونه چې هغه د لندن په کتابخانو کې هم نشته، او چې ته په مصر کې مخطوطات، یو مخطوطه د خط لیکلی شوی یو کتاب د عقایدو سره تعلق لري، پرون ما له مخې له راغی، ابې ځان ته ډاونلوډ کړو چې هغه لا پرست هم نه دی راغلی. یو لوی عالم د ابوالحسن اشعري شاګرد هغه لیکلی دی، لا پرست هم نه دی راغلی. مخطوط دی، مخطوط د مصر په اسکندریه کتابخانه کې دی، او چاته فوټو اخیستی دی او په نیټ یې ورکړی دی. دا فایده دی واله. د دین دفاع پې وکړه چې کم باطل خلک دین پورې ټوقې کوي د هغې مقابله پې وکړه. دین پې خلکو ته ورسوه، قرآن پې خلکو ته ورسوه، سنت پې خلکو ته ورسوه، د علماو د تقاریرو نه صحیح کلیپونه والو خلکو ته ورسوه. نیمګړی نه، نیمګړی کلیپ نه، بعضې ته نیمګړی والي فساد شو جوړ کړي. خپل تجارت پې مخکې وکړه، خپل د دنیا کار پې مخکې وکړه، د خپل دکان اشتهار پې مخکې وکړه، د خپل تجارت پې وکړه. نو نن سبا ټیک ټاک څه شی دی؟ بربنډې ښځې پکې خلک یو داسې تبۍ شروع به دی ټیک ټاک. جنکۍ بربنډې کړې، هلکان یې بربنډ کړل. هلکان او جنکۍ یو بل سره دوستانې او یو بل سره د دې په برکت باندې تعلقات جوړ کړل. ډېرې جنکۍ د دې ټیک ټاک په وجه خپلو خاوندانو طلاقې کړې. دنیا تباه کړه دی او ډېر خلک نن ګیره به یې خریلي یې، بعضې ګیره به یې خریلي او هغه د ځان نه د اسلام او د دین ټیکهدار جوړ کړی دی، ابه مولا پسې لګیا. دا خو زمونږ د خولې نه کله کله د ټوکې خبره مو ځي، هر عالم د خولې نه د ټوکې خبر وځي. د ګپ خبره مونږ کوو، مونږ به یې بشیر جان هم یادو، امین هم پکې یادو، کله ګپ لګو پکې ټوکه پکې وکړو. رسول الله صلی الله علیه وسلم هم صحابو سره کله کله خوش طبیعتي کړې ده، خو ټیک ته د هغه به لږه محدود و، موږ نه لږه تیزي وشي. هغه ټوکه به راوالي زما یا د بل مولا د بل مولا، او په ټیک ټاک کې دا خبره ده کړې ده، هغه پسې به ولګي. بعضې وخت انسان د خطا شي، یا یو مرجوح قول وي، یا یو ضعیفه خبره وکړي، یا یو خوب هغه لیدلی هغه خوب ذکر کړي، صاحب په ټیک ټاک ورپسې لګیا دی. بعضې خلک خپل ځان مشورول غواړي، نو جومات کې غول مه کوه، په دې ځان مه مشوره وه، بیت الله کې غول مه کوه، په دې ځان مه مشوره وه. او بعضې خلک د دې ټیک ټاک او د یوټیوب په ذره پیسې ګټل غواړي، نو ظالمه د مولا په بیزت یې پیسې ګټي. عالم په خلکو کې سپک او د عالم بېعزتي وکړي
ولې چې عالم دې بې عزته که رښتیا ووایي چې ما څوک بې عزته کي او په ما کې څوک عیبونه راوباسي تاسو بیا د ما خبره نه اورئ چې دا څه بېکاره ملا ده نو نقصان چا ته ورسېده زه پې پیسې نه علم نقصان دین ته ورسېده چې یو عالم ته د خلکو په نظر کې سپک کې او یو عالم د خلکو په نظر کې وغورځئ نو خلک به دغه مولا خبره نه اوري نو نقصان چاته شو مولا خو تا نه د دنیا خبرې نه کوي دین خبرې کوي نقصان دې دین ته ورسي د دین ستنې غورځئ ګیره به یې خریلي اجړا غوندې شکل به اجړا او به هم لګئ په ډبل میکونو او په ملایانو پسې به لګیئ هلکه ځان خو لاول ټیک که ګیره خو واجب دا خو پرېږده تا نه زه تپوس کوم سار دې مونځ کړی دی او که دې نه دی کړی والله که دې کړي په کلبونو کې به جنکو سره لوبې کوې او بعضې سړي به پټکې هم په سر کړي 15 ګزه بیا د شیخ الاسلام ګیره هم پرېښي اب هم لګیئ مولا دا وایي مولا دا وایي خوارشي سود پسې ولګه دنیا په سود پرته ده کلام قطعي دي خوارشي خلک جنکۍ لکان بربند شو په کلبونو کې دا ذکر که چې خلک جنکۍ بچکا لکان بچکا که شرکول بچکا ظالمه ورشه په یونیورسټو په کالجونو کې د الکانو د جنکو هغه بد حال شروع دی چې دې راته ویلی نشم په هسټلو کې ظالمه دا راوباسه خلکو ته خلک پوه که چې د خلکو الکانو جنکۍ بچ شي راشه وګوره خلک په دوکانونو کې او په تجارتونو کې 2 نمبر څیزونه خرڅوي ورشه سوچه پی مال پیدا کا سوچه مساله مال پیدا کا سوچه چه وی به خو ډېره کمه دا خلکو ته راوباسه دا چې کوم پوره حرام دي ښځو سره ظلمونه کېږي بې ځایه طلاقونو کې دا خبرې په ټیک ټاک وراوباسه د ښځو حقوق د ماشومانو حقوق ورشه مور او پلار نه هلکانو سپي جوړ کړي دي دا خبرې وکړه په ټیک ټاک نو چې کم په معاشره کې ګندګۍ دي او په معاشره کې کم ډنډونه دي او کم خراب څیزونه دي او د هغې روکتام پکار دی دا خبرې څوک نه کوي ولې په هغې دته شهرت نه میلاویږي په هغې ورته په ټیک ټاک پیسې نه میلاویږي نو ای ظالمه د قیامت په ورځ برې دا علما د ګریوان نه نیسي که تا پټکې ولې نه په سر کړې که تا 15 شپېته ګزه ګیره ولې نه پرېښې ته په ټیک ټاک ناست یې زه حق وایم او زه مولا پسې دا حق دی دین شرمې د علماو بېعزتي کې په ټیک ټاک د پیسو د ګټلو دپاره دا به نه کوئ موبایل به ښه استعمالوئ غلط به قطعا موبایل نه استعمالوئ غلط هم استعمال کو زما په خدای قسم دا موبایل دا ژبه دا سترګې دا غوږونه د قیامت په ورځ د خدای په دربار کې ګوی به در سره کوي او دا علما دا بېکسه علما چې دا ټولو لګیا دي د اصلاح د خلکو دپاره او د مدرسو دپاره دا به د خدای په دربار کې تا د ګریوان نه راکاږي او په دې ځمکه به دې راکاږي او خدای ته به دې پیش کوو چې ما خو الله ستا خبره کوله ما خو د دین خبره کوله ده زه شرمولم او ده زه بدنامولم په ما په ټیک ټاک لګېدلی ښه خلک هم پکې شته په ټیک ټاکونو کې ښې خبرې هم خورئ ښه کلیپونه هم خورئ او بعضې پکې لا بل چلو کې ما به یو خبره کړي په نیمه کې به یې ووایي قرآن شریف کې الله فرمایي لا تقربوا الصلاة وانتم سکارا مونځ ته مه نږدې کېږئ په داسې حال کې چې تاسو په نشه کې یې لکه چې سړی نشئ ګډې وډې وي نو دا یو ټکي ته راولي چې الله خو په قرآن کې چې مونځ ته مه نږدې کېږي لا تقربوا الصلاة هغه سکارا پرېږدي نشې والا ټکي نیمه کې وواو دارنګې د یو ملا به نیمه کې خبره ووایي او په ټیک ټاک به یې ور وغورځوي او ما به سمه خبره کړې څوک به مې یاد کړې نه هلته به بل ملا پکې ما سره مخامخ ودرئ او د هغه په مخ به چرخی راکاږي او وایي به چې پلانکې د پلانکې اپریشن کوي هلکه زه ډاکټر یم که زه سرجن یم چې د خلکو اپریشن کوم زما څه کار زه د ټولو علماو قدر کوم زما د ایمان دی چې هر عالم چې په ناظره ښیي په جومات کې په خدای چې دا زما زه یم چې ښکل مې کړی چې ماشومانو ته ناظره ښیي ناظره دا هم لوی مقام لري چې تا ته امامتي درکوي صرف امام دی دا هم د لوی قدر خاوند دی چې کم تا ته مدرسه چلی د هغه په کور کې ستا خویندو لونو ته قرآن ښودلی کېږي په خدای چې دا هم د عزت خاوند دی زه د علماو بد نه ویم او نه د علماو پریشنونه کوم او نه علماو پسې خبرې کوم زما خو د ایمان دی چې کوم عالم د دین خدمت کوي دا زما د سر تاج دی تاج خیر خبره نه لرې لاړه رونو خو لیکن حضرت خباب ورته سوي حضرت عمر ته وی عمره خیر خوا مه وجنه ته چې د چا وجلو پسې ځې په الله قسم چې هغه بېګا ستا دپاره الله ته جړلی دي او ستا د ایمان سوال یې کړی دی به دې سره نور هم لږ نرم شو وی ښه ما ته وښایه که نه تاسو څه وې تا خور ته وی خور ورته وي نه تا له هغه نشم در کولی
هغه قرآن شریف ته پلیته وې زه څه وکړم وې لامبې زر غسل خانې ته ننوت په ځان یې کوزه منګې راوړم او ویې لامبل وی اوس خو راته واوروې که نه نو هغه ایتونه یې ورته واورول او اتفاق ته وګوره هغې کې دا آیت مخې له راغی چې آمنو بالله ورسوله د الله او په رسول ایمان راوړی وی ما بوځی حضور پاک هلته رسول الله مبارک ته اطلاع رسېدلې ده چې د الله رسوله عمر تورې په لاس ستا مرګ پسې راوتی دی تورې په لاس او حضرت حمزه رضی الله عنه توره واغشته او د دار ارقم مخې ته ودرېده حضرت حمزه هم پهلوان و توره یې واغشتې وه وی عمر به څنګه راځي زه به مړ یم چې زما درواره مری له به د هغه توره راورسي خو دې وخت کې جهاد فرض نو دې وخت کې اقدامي چې په بل سره ته جهاد کې دا منو او دفاعي منو چې په تاسو غزار کوي هم به جواب نه ورکوي دا منو رسول الله صلی الله علیه وسلم ورغی حضرت حمزه له تورې ته واغېښتې حمزه توره دې خوښ عمر که په ښه نیت راغی مرحبا او هرکلی به ورته وویل او که په غلط نیت راغی د عمر په توره به تې دا سر وه واقعي د موږ د دواړو جهانو مبارک سردار ډېر بهادر انسان صحابه وی ما رأینا اشجع منه وی موږ د رسول الله مبارک نه بهادر انسان بر نه دی لیدلی یو موقع کې چې د رسو شوی نه دی بعضې موقع کې به صحابه لږ منتشر شو خواره واره به شو لیکن رسول الله مبارک به میدان ولاړ یو قدم نه دی رسو شوی چېرته دی کې حضرت عمر ورغی چې څنګه ورننوت په کور باندې رسول الله مبارک ورغی او عمر یې د دې ګریوان نه کلک ونیو عمر په څه نیت راغلی وایه په کومه اراده راغلی هغه وی د الله رسوله د اسلام په نیت د ایمان په نیت فوراً کلمه شهادت اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبد الله ورسوله دا گواهی کوم چې الله یو د شریک نه لري ته محمد ته صلی الله د خدای بنده او د خدای رسول د عمر نه چې وروسته بیا تپوس وکړم وی عمر چې د رسول الله مبارک لاس تا ګریوان له راغی دغه وخت څه کیفیت و څه حال و قسم په خدای چې د حضور پاک لاس زما ګریوان له راغی د سر د ویښتو نه خپو پورې خولې خولې شو اسلام میړه کې نورم مضبوط شو عمر دا ته څه کې دا ته څه کې دا خو څه خیر خوا دی کفر و شرک لري بچ کوي دا ته څه کې دا کیفیت زما له رالل چې هغه اوسه پورې زما پړه کې نشته فوراً حضور پاک سره چې څومره صحابه وو په دار ارقم کې ټولو دا خوشحاله نه وي الله اکبر او په مستدرک د حاکم کې دا حدیث شته او په ابن ماجه کې شته ابن ماجه کې مو ګوره دا شته کہ حضور پاک فرمائے استبشر اہل السماوات باسلام عمر کہ دلتا صحابہ او بل مبارک باد ورکی مبارک چھے عمر مسلمان او پاسمانونو کی فرشتے او بل مبارکی ورکی رسول اللہ مبارک وینا دا مبارک مبارک خوشحال چھے عمر مسلمان مراد رسول اللہ اللہ اکبر نورو خلقو دا پیغمبر ارادہ کردے پیغمبر دا عمر ارادہ کردے یا اللہ عمر مسلمان کا مراد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نو پد پد ایمان باندے پس اسمانونو کے فرشتے یو بل تا مبارک باد ورکی یو بل تا خوشحالے زیر ورکی عجیبہ کیفیت تے یو سلویختم مسلمان شو سلویخت مخیری نا یو سلویختم مسلمان یو لسخذت مخی مسلمانان دی فدی تعداد کے لگے اختلاف شتا او بیا ورتو سرا وید اللہ رسول دین کو حق دے اسلام یا وہ ہمارا بالکل اللہ پس سچا پیغمبر لے گلی اگر چی دا خلق میں دشمنی کی دا خلق را سر مخالفت کی واللہ چی دا اللہ رشتونی رسولی
وی دا خو چې حق دی نو باروزو میدان عمر ماته لا حکم نه دی شوی نه وضو مسلمانان وسره ووتل حضور پاک دوه صفه جوړ کړل دوه قطاره دوه لاینه د یو لاین په سر حضرت حمزه ودرو او د بل لاین په سر عمر ودرو او راله بیت الله لا خلکو قتل چې عمر خو مونږ لېږلی دی د پیغمبر په سر پسې اخو هغه دی د مسلمانانو لیډینګ کوي اخو د مسلمانانو د صف مخکې د قطار په سر کې ولاړ دی او بیت الله لراله او بیت الله کې توره داسې وړقوله که څوک مې پیژني خو ټیک ده که څوک مې نه پیژني فانا عمر بن الخطاب زه عمر بن الخطاب زوی یم ما ایمان راوړی دی د حضور پاک سره او که چا کې زوري را میدان ته دي شي او د بیت الله په مخ کې په زوره لومبۍ کلمه دووې چې اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله بعض علما وایي په دې وجه ورته د فاروق لقب ورکړی شي د حق او د باطل په منځ کې فرق راوستونکي حق ښکاره کوونکي او صحابه څه وایي مونږ ډېر کمزوري وو ډېره جزان و ډېر بېکسه وال به خلکو به وهلو تر هغې پورې چې عمر مسلمان شو چې دی په کمه ورځ مسلمان شو اسلام مضبوط شو مسلمان مضبوط شو ما وی ولې حضور پاک دعا کړې ده اللهم اعز الاسلام باحد العمرین خدای په دې دوو کې یو مسلمان کو اسلام لپی عزت او غلبه ورکا د اسلام غلبه پیراله د اسلام حالت او بیا د هغې نه پس چې کله هجرت کوي حضور پاک صحابو ته وی لاړ شئ مدینې منورې ته هجرت وکړئ پټ پټ به صحابه تلل یو به پټ پټ ورته ولې چې مکې کافرانو پرېښودل کم دی هغې خدا فیصله کړی چې حضور پاک وجنو لیکن حضرت عمر چې ځي نو راغې د بیت الله طواف یې وکړو تورې سړی تورې داسې وړقوله خلکه عمر هغه کس نه دی چې پټ ځي هجرت کوي زه ښکاره روان یم هجرت کوم که چا کې زوري میدان ته دی شي کولاو لاړ مدینې منورې مدینه منوره کې بیا د رسول الله صلی الله علیه وسلم سره ټول جهادونو کې شرکت کړی بدر کې پیش مخکې د بدر په قیدیانو کې او یا کسان قیدیان چې کله ونیولی شو هغې کې مشوره کېده چې دې سره څوک او هغه ټول پکې د مسلمانانو نږدې خلک وصیب د رسول الله مبارک پکې تره دی عباس یو یې پکې زوم دی ابوالعاص د حضرت ابوبکر صدیق رضی الله عنه پکې زوی دی د حضرت علی رضی الله عنه پکې رور دی عقیل تره دی عباس د حضرت عمر پکې ماما داسې خلک دي چې هغه ټول نږدې دی چا پکې رور دی چا پکې زوی دی چا پلار دی چا تره دی دا ټول نیولي شوي دي مشوره کېده د قیدیانو سره څوک اکثریت دا فیصله وکړه چې د الله رسوله وجنو یې نه زمونږ تربوران دي زمونږ رونه دي زمونږ څوک چا پلار دی پکې چا زوی دی پکې وجنو نه خدای مې مسلمانان کې پیسې به ترې والو جرمانه به پې کېدو پیسې به ترې والو هغه پیسو باندې به مونږ د جنګ دپاره سازو سامان والو جهاد له زمونږ به په کار شي دا رای د حضور پاک خوښه شوه خو لا فیصله یې نه وه کړې عمر سر ښکته کړی عمر وایي تا خو څو نه وې وی د الله رسوله زما په خبره مسې عمل نه کېږي څه له ویم وی نه ته خو خبره وکړه که نه دا خو مشوره ده مشوره کې خلک د غله نه خبره راوباسي بیا چې اکثریت څه وایي په هغې به فیصله کوو ته څه وی وی زه خو دا وایم چې دا خوشې پرېښودل نه دي پکار دا د اسلام او د دین دشمنان دي دا ټول وجل پکار دي او داسې به یې نه وجنو چې د چا پکې څومره نږدې رشته دار دی ابه وجني زما پکې ماما دی او ډېر نږدې ماما مې دی ما سره ډېره مینه د ماشوم یې لوی کړې زه به هغه ووجنم په حلالو مې او د حضرت علي پکې رور دی عقیله به خپل رور حلال کړي ابوبکر به خپل زوی حلال کړي او د الله رسول ستا پکې تره دی عباس او یو دی زوم دی ته به دا دواړه وجنې چې مونږ الله ته وښایو چې ګورې ستا په مقابله کې مونږ هېڅوک نه منو نه ماما پېژنو نه زوی پېژنو نه تر پېژنو حضور پاک مسکې شو ورته یې عمر ډېره سخته خبره دی وکړه ډېره سخته خو
خو هغه سره صرف یو کس د عمر سره په دې رای کې نو ټول وی چې نه پرېږدي او فدیه ته یې اخلي نو یې پرېښودل او فدیه ته یې ما اخیسته لیکن قرآن شریف د حضرت عمر د رای مطابق نازل شو ما کان لنبی ان یکون له اسرا حتی یسخن فی الارض خلاصه دا چې پیغمبر له مناسب دا دی چې قیدی دی اونې نو دا وجل پکارو مطلب دا چې د عمر رای هغه صایبه وه ټیک وجل پکار بهر کې فرونو په دا څه تاریخ د عمر دا به راته انشاءالله آینده جمعه کې ووایم انشاءالله العزیز خو دا نن ورځ د حضرت عمر فاروق رضی الله عنه د وفات ورځ ده نو په دغه مناسبت د دې جلیل القدر صحابي د هغه څه مختصر چې د خبرې درته کوم د عبرت دپاره او ستاسو د تسلی دپاره او ستاسو د ترغیب دپاره 13 جمعه د حضرت عمر فاروق رضی الله عنه متعلق څه ضروری خبرې کړې وې ولې چې همدا میاشت د دې لومبې تاریخ د حضرت عمر رضی الله عنه د وفات ورځ ده او د هغه مرګ د مسلمانانو دپاره یو ډېر لوی مصیبت او د حضرت عمر فاروق رضی الله عنه ایمان او اسلام د اسلام او د ایمان او د مسلمان دپاره ډېر لوی عزت او برکت ځکه د حضور پاک وینا ده دی نه دی ویلی چې یا الله عمر مسلمان کې دی نه دی ویلی داسې لفظ یې راوړی دی چې جامع لفظ دی خدایا اسلام ته په دې دوو کسانو کې په یو عزت ورکې غلبه ورکې هغه څوک شو هغه حضرت عمر فاروق شو نو چې اسلام له غلبه شو نو ایمان هم پکې را او د اسلام دپاره خپل طاقت استعمالول هم پکې رالل او مقصې وشوه چې خدای پاک د دې عمر په ذریعه او په برکت اسلام له ډېره ترقي او ډېر لوی عزت او غلبه ورکړه صحابه په خپله وی تر څو چې عمر ایمان نو راوړی نو موږ ډېر کمزوري وو او چې عمر اسلام راوړو نو موږ تکړه شو موږ مضبوط شو ما ویلیو چې کله هجرت وشو د هجرت نه پس چې څومره جهادونه شوي دي په ټولو کې حضرت عمر فاروق رضی الله عنه شریک د یو نه دی پاتې شوی او په جهادونو کې ښه مضبوط همت ښه تکړهوالی او ښه بهادري ښکاره کړی او د رسول الله صلی الله علیه وسلم نږدې ملګری پاتې شوی حضور پاک چې صحابه وی چې کله به نبی علیه السلام جمعات ته راغی او حضرت ابوبکر ته به وکتل یا حضرت عمر ته رضی الله عنهما نو مسکی به شو او هغوی به م ورته مسکي شو او کله به چې دوی رالل او د رسول الله صلی الله علیه وسلم سره به ملاقات کو نو حضور پاک به ورته مسکی شو او دوی به مسکی شو یو موقع کې رسول الله صلی الله علیه وسلم په کور کې ماشومان جنکې وې هغوی تنبل وو که د خوشحالۍ په موقع ماشومان جنکې تنبل وی خیر دی پروا نشته صرف دومره چې زمونږ فقها لیکي وی تنبل چې وی نو ګونګړوګان دی پکې نه اچوي ځکه په یو حدیث کې د ګونګړوګانو د شړنګارو نه منع راغلی ده نو بغیر د ګونګړوګانو نه که څوک تنبل ماشومان وی بلکې زمونږ بعضې فقهاو شامل لیکلي دي چې په دواړو لاسونو دې نه ډبوي یو لاس باندې دی ونیسي او په دې بل دی ولا ډب ورکوي دا د خوشحالۍ په موقع د واده په موقع د اختر په موقع دا خیر دی دا جایز دی دا خو خوشحالي ده او جنکۍ او زنانه په دې خوشحالیږي حتی که مشران جنکۍ زنانه په خپل ماحول کې دننه تنبل وی هغوی م والی شي یاره چې سړي ورسره نی او اواز یې عورت دی چې اواز یې بارو نه ځي ماشومان جنکۍ وې هغوی لګیا وې وینځې وې هغوی تنبل وو حضور پاک راغی هغسې لګیا دي خپل تنبل وی
حضرت ابوبکر راغی رضی اللہ عنہ مقه سے غی لگیا دی خپل تنبل وای خو چې حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ راغی نو جنې تنبل زر لاندې کو د پاسه په کې ناستا پټې کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم او فرمائل وی عمرہ وی تچ کم زی تراش نو شیطان امدن تختی دا دا دی او طالبان و تفضیلت جوزی وی دے مطلب نرے چی دا حضور پاک نا تختی او دا دن تختی دے دا غدا غا حیبت اظہارو کو چستا دمرا حیبت تے وی دا دے زناستم جینے تنبل واو نو تنبل خو ٹک دا چی جائز دی لیکن دا شیطان دا دیخ دا دی شیطان خوخی شیطان بیا دی جنکو تو جی شاب سندر وسن ہوا ہے شیطان و تبیاوی آواز موچت کے شیطان ور تبیاوی گڑام وسر شروع کے نو دا چونکہ جائز خودے خود دی نرست نور پسادو نہ جوڑے گی نو ذکر شیطان دا جنکو او دا معشومانو پڑونو کی دا غلط سوچو نہ بیا اچھے دا عمر حیبت تے اشارت تے دا روب تے اشارت تے دا دبدبی تے اشارت تے کہ تالا خدای روب در کڑے دے تالا خدای او دبدبہ در کڑے دا وی زناستم دی جنکو تنبل واو ابو بکر راغی و مغا سے تنبل واو او چه ترالی نو فورن تنبل لاندے کا او دا پاسا پہ کے ناستا یوزے کی دقا سے جنکیوی دا حبشان معشومان او پلارا کی لگیا دی گڑی گی او تنبل وائی اخو بینزیم دی او معشومانیم دی جنکی دی او درون بے زمانم دا رو بے ادب زدکاو نو تنبلے واو دیکھ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ راغے نو منڈکڑے گا جنکو تختے دے نو حضور پاک او فرمائل وی انسانی شیطانان او جنی دا ابلیس بچی شیطانان وی دارا تخکاری چی بدی کسو کے منڈے ترڑے ہوئے وی عمرہ تا سر بچتا شیطان پلارا نمرگری کی گئی او که مرگری شو نو لار بدن بدلی بلی تباوڑی دا سمر الوی منقبت تے او دا حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ عزت تے دا پیغمبر پا دعا چے حضور پاک فرمائی خدایا عزت ورکے غلبہ ورکے دا عمر پلاس اسلام لا نو دا اسلام غٹ دشمن خو شیطان دی ابلیس او دا غبچی نو دا عمر روب پہ اللہ ور قائم کے دا روب پہ ورواچی یوزل بی بیانو دا حضور پاک نا سسیدون غخت المطالبی اکول خامخا دا خزو فطرت دا دی چه خجامه غوان او کالی غوان او پیزار غوان دا ردی فطرت دی یو جوڑا بیوی او بلا بغوان تاسو نو گره پا دی ودونو که خود بکس پیدا جامو ڈکی او چتا لری وادی دا ترور دلور دا ماما دلور بلکه لری آغا پختنو خبر پا دوربین که خپلی او تا تا بوی مالی او دری سلور جوڑی جامع رونا او اگا جامع دا سی جامع نی یو با پا شل زر او پا لس زر او پا 15,000 روپے کی خز استاخو جامع جوڑیش تکنا پا دی دمرا نورو سکے نا دا چی یو دل سوکوا چی نو بیا نا چی علا خدایا من خویلا چو چی اشلیگی او زریشی او خدو تا دا یادی می گوری مونگ تا دا یادی نی مونگ تا دا خپلو خدو جامع یادی نی او اگوی تا یادی دا جوڑا میں پلان کی وقت کیا چولے وا او دا خد دا جوڑا پا پلان کی وقت کیا چولے وا او دا پلان کی وقت کیا چولے وا او دا او بیا چه وادی نو دا جوڑا دا برات تا دا جنج او دا واده در وزه دا خدا واده پرو جنجی کنا نا غیل بزان لجوڑی او دا نکریزو دا شپی دا پاکی او دا ورپس دا میلمنو در وزه دا او دا ولیمه دا او دا خپیرتی دا او دا خپی تنگ دا دان لے قصی پیسے جوڑی کری سڑی غرق او تباہ کرد او پدے کم لا خوشحال نمینا او دا بشیر جان پدے کم خد اغوان دا خدای نے ایک بخت غلی کینا یو جوڑای دا وابی چے دو بوا چے بیا با دا پترخ کی گوتے دا جامونی ولی او خد لبی روڑی او خون بلا دو کی چے ال تیرا تبار رو غردوی چے دا دی مالا سر اوڑل ورشا نوری روڑا او گرمی دا بیلی نو دا خدو فطرت کی دا سیزونا پراتے دی رونو دا گورا دا اغی زمانے نا دا خبر شورو دا
د حضور پاک نه سیدونه غوښتل نو چې خلک شیخ غواړي نو خامخا آواز پورته شي نو آوازونه پورته رسول الله مبارک ورته ناست و خندلی و دی کې حضرت عمر رضی الله عنه راغی چې راغی ټولې چپ شو منډې کړې یو خپل کور ته تلو بل خپل کور ته تلو بل خپل کور ته تله دا ام سلمه رضی الله تعالی عنها د رشته داره وه نو رسول الله مبارک وخندل نو عمر ورته وی د خدای رسوله خدای دې ټول عمر وخندوه ولې دې وخندل وی دا ټولې راغونډې شوې وې اوازونه یې راوچت کړي او زما نه سیدونه غوښتل خو چې تی ولیدې نو ټولو منډې کړې نو خندا دې پورې راغله یاره د خدای پیغمبره بکار دی د مناسبه داره چې ستا نه ویریږي نو ما نه یریږي او تا نه یریږي که تا نه ویریږي ولې که زه خفه شم پروا نشته خو که ته خفه شوې الله خفه کېږي لیکن د رسول الله مبارک ټیک ته چې د حضور پاک یو هیبت و خو ورسره حضور پاک له خدای صبر هم ډېر ورکړی عمر کې خو هغه صبر نو بیا آواز ورکړه ای بیبیانو ته وایي د ځان دشمنانو تاسو خو د ځان دشمنان یې پیغمبر چې خفه کوي نو الله به درنه خفه شي نو ځان به خراب کې ما نه یریږي او د پیغمبر مبارک نه یریږي هغې وله آواز ورکړه وی او تا نه ځکه یریږو انت افظ و اغلظ جبه دې مستغه ده اوړه دې مستغ دی په جبه م رټل کې او پړم او حضور پاک داسې نه دی د هغه جبه م نرمه ده او زړه م نرم دی دا د پیغمبر مبارک مخکې به یې داسې کول ګورې رونو دا یو په پیغمبر نه خفه کېدل دي او د حضور پاک احترام د بیبیانو په اړه کې نور مچول دي نو دا حضرت عمر فاروق رضی الله عنه له خدای پاک دا صفتونه ورکړي د حدیثو په کتابونو کې دي ډېر لوی تاریخ یې دی غټ جلدونه خلکو د عمر صاحب په تاریخ لیکلی دي خو ما تاسو ته ویلو پوره درته نه ذکر کوم داسې یو څو جلکې درته وایم چې تاسو ته دا معلومه شي چې الله د رسول الله صلی الله علیه وسلم په دعا د حضرت عمر فاروق رضی الله عنه نه دین څونه کار اخیستی د ده په برکت خدای دین څونه خور کړی دی کله چې د مسلمانانو خلیفه شو د حضور پاک د وفات نه پس انصار د مدینې په سقیف بنو ساعده کې یو ځای شوي هغې ځان له مشر مقرره دوی دواړه چا خبر کړل دوی زر ورله چې خدای پاکه دا به څه کېږي چې ورلل بس هغوی لا د مشر تقرري نه وه کړی خیر هغې کې بیا نورې خبرې ته نه کوم خو دومره ده چې حضرت ابوبکر رضی الله عنه هلته خلیفه شو او د هغه نه پس بیا حضرت عمر فاروق رضی الله عنه خلیفه شو ټول ومنه هېڅوک مخالفت کې نه دي پاتې شوی حضرت علي رضی الله عنه هم بیعت کړی ټولو مسلمانانو بیعت او ابو بکر صدیق ته چا ویلو وی ته خو عمر خلیفه کې بادشاہ کې خو ګوره ډېر سخت دی مطلب دا چې دی خو به دا ټوله دنیا دا د خلکو برباد به کړي دا خلک په لږه خبره غصه کېږي ابو بکر صدیق ورته وفرمایل وی تاسو ته پته نشته د بادشاه ډېر لوی بوج دی چې دا بار یې په سر را پرېوت دی به په خپله نرم شي همغسې وشو ډېره نرمي پکې پیدا شو او د مدینې په کوڅو کې به ګرځېده او دا به وي وی که چېرته یو سپی د فرات دریا په غاړه د تندې مړ شو نو د قیامت په ورځ به یې تپوس الله د عمر نه کوي نو سپی ولې د تندې مري دریاب شته او به دې تیوس کي کنه یعنی اوبه شته او بیا هم د تندې مړ شو په کار دا دي چې د مسلمانانو بادشاه دا د حیواناتو د خوراک هم انتظام وکړي انسانان خلاصه کې خو چې د ځناورو او د حیواناتو د خوراک هم انتظام وکړي چې د په بادشاه کې ځناور هم د لوږې مړ نه شي انسان خلاصه کې زمارونو دا مونږ چې د خلکو ته وایو چې د خدای دپاره وکړې د الله دین ته متوجه شي او نیکان دیندار ځان له مشران کې د هغې وجه سره په زړه کې به یې د خدای یاره که دوه کاره غلطه کوي نو اتاتیا خو به ټیکو کي که نه که لس غلط کوي نو لس کم سل خو به ټیکو کي که نه ورشه وګورئ نن د لوږې د لاسه میندې او پلاران خودکشي کوي ټیک د مالداري هم ډېره شوه پخوا داسې مالداري نه وه لکه دا اوس چې دي پخوا چا کره پرجونه نو پخوا د چا دروازې پخې نه وې که چا دروازې باړو وې نه په کوڅو کې پخې کوټې د خښتو نه وې کچه کوټې وې
او هغې کې به یې دننه تیرونو له دغه ورکستنې ورکړې وې او سری به وې سری د خلک پیژنې نه او دروازې به وې او هغه دروازو کې به چوړو چوړ په هغه دروازو کې دا قبضې نه وې قبضې وروستو راغلې دي هغې کې به چوړو یو لرګې به بر او یو به لاندې نو په دې دروازه کې به یو امریک یو شی و ابه بره یو ځای کې تاوېده او لاندې به تاوېده دا قصې پسې کم ځای وې دا اوس چې کمې نخرې دي دا دومره جامې نه وې د زنانو به د چیټ جوړه وه د چیټ وی ورته وې او د سړو به د پاپلین کمیس او د سان به پرتوګ و چې واده به و نو د یو جوړه جامه به یې وه د غریبه اب هم پرتوګ یو شان او کمیس په بل شان چې ډېر مالدار به د بوسکي کمیس پې او د سان به پرتوګ و د ښځو به د چیټ جامې وې دا جامې وې دا اوس چې کمې دي نو مالداري ډېره شوه خلک بې شکه مالدار شو لنټري کورونه جوړ شو په ټول کلي کې به یو موټر دوه موټرې زمونږ په ټول کلي کې دوه درې موټرې وې اوس خدای پاک په کور کې که درې روڼې درې موټرې وله خدای ورکړې موټر سیکلې خدای ورکړې هر چال ښه خبره ده د خدای نعمتونه دي الله دې هر چاله ورکړي حج له چې به خلک راتلل دوه څلور کسه به راتلل په خدای چې دی په دې سړک به ورته خلکو سیرې اچولې او دروازې به خلکو جوړې کړې وې اوس عمرول هم خلک ډېر دي او شکر دی حجونو هم خلک ډېر دي نو مالداري ډېره ده لیکن رونو یو ټکې پکې واورئ غربت هم بیا ډېر دی داسې خلک هم شته چې د هغې غریبانانو د روزۍ درک نه لګي د وړو بوجۍ ته محتاج دی په ډېرانونو په خدای مې دې قسمي په ډېرانونو خلک زړې ټوکړې راغونډوي او کاغذونه راغونډوي او خرڅوي دا د بدې ورځې راغونډوي ډېران له خو چې څوک ورشي نو سپېمې پټوي او نن په ډېرانونو ماشومان بچې ګرځي واړه ماشومان ګلان ماشومان هلکان او جینکې او بوډاګان او د ډېران نه هډوکې راغونډوي خرڅوي زړې ټوکړې راغونځوي او اخبار ما دا بچې څه کوې په دې وایي کاک باباجي دا خرڅو بوډا سړی و ډېر زیات داسې غریب رپېده داسې لاسونه رپېدل او په ډېران لګیا و د هغې نه یې شیدونه راغونډول دلته راشه باباجي دا څه کې وی دا راغونډومه یو زړه بوجۍ و د سیمټو په هغې کې اچول په دې څه کې وی دا راغونډوم دا خرڅومه ولې بابا څه مزدورۍ وی پاپړې خرڅوم خو څوک نه علي ښځه د ماشومان بچي دي هغې له دا انتظام روان ډېران باندې خو زما دا خیال دی چې داس غریب خو سوال هم کولی شي سوال نه کوي دا غیرتي دی یعنې راشئ نن هلکان او جینکۍ په بازارونو کې ګرځي او سوال کوي مالدار خلک دي مالدار او د پیسې د ډېروالي دپاره نن په کوڅو کې ګرځي او سوالونه کوي او دا په ډېران ګرځي ماشومان او د ډېران نه راغونډول کوي دا غیرتي دي سوالونه نه کوي خو دا نار دی غریب دا د بچي نار دی دا د واړه نار دی ډېر خلک مونږ له راشي یاره جي چې ته کور بني چې مونږ پکې او دغه شو کورونه نشته که نه ولې یاره یو ځای کې ډېری یو د کرۍ وسم نه کېږي اوس وباسي چې یو ځای شابه دی څو کورونه د خلکو نشته نو غربت هم ډېر زیات دی مالداري هم ډېر زیاته ده غربت او فقر هم ډېر زیات دی او دا مو ولیدل ستاسو په دې نیټونو باندې چې خلک بچي خرڅوي بیٹا برای فروخت او بیٹی برای فروخت څوک اخلي مونږ خرڅو ولې نار یو درک نه لګي نن بادشاهي دا حالات دی زموږ نن مالدار تر شو خو مضبوط شو غریب برباد شو ټیکسونه ستاسو دي په بجلو کې او په ګیسونو کې هم ستاسو خولي دي او ستاسو وینې زوي دي او د مالداران یې خوري دا خلک یې خوري لګیا دي حرام خوري شروع ده ګنډکپي شروع ده 2 نمبر مال خرڅېږي سوچه پی به چېته پیدا نه کړي هېڅ پروا نشته اندېر نګري ده د پیسو دپاره قتلونه شروع دي اجرت باندې وجل شروع دي ډاکې شروع دي د خلکو د جیبونو نه غلا شروع ده د خلکو د دکانونو نه غلا شروع ده اندېر نګري ولې انصاف نشته یو راوله یو
او د 400 په دې چوک کې د یو غل نه لاس پرې کا که تا په عمر کې دلته غله ولیده راشه زما دا مخ تور کا یو قاتل رونیسه او پېښور دی جناب پارک طرح یا دا پخوا چې به ورته پیردپوزه دا چرګانو پخوا باچا خان چوک او یا دا څه شی دی دا سورې پل دقلته رونیسه دې بالۍ سر ته وخیجه او سر ته پرې کا که چا مړی وکړه راشه زما دا مخ تور کا سزا نشته پولیس غریبانان یې ونیسي هغې خواران ونیسي پولیس ته په دې کې هېڅ ګناه نشته زه خو پولیس ته په دې کې ګناه نه کوم پولیس یې ونیسي د ځان د پاسه ور ټوپ کړي غریبانان او سړی ګیر کړي عدالت ته ورپېښ کړي ځه بری شوې د 10 قاتل هم پرېږدي او د 5 قاتل هم پرېږدي پولیس وایي زما کار سره چې دې نیسمه سبا راته برید تاویي د تاڼۍ مخې ته ماته ګرځي ولې ونیسم رنگے ہاتھوں گرفتار کی رنگے ہاتھ اقرار ملکی عدالت تزا بس بری عدالت تزا او بری دلته پری کولم به عدالت ولا سزا ورکی دویمه پری که دویم سزا ورکی دریمه بری کی انصاف نشتا غټه خبره ده گرفتا پولیس نیسی انصاف بره نشتا هغې په ځان لوبې وکړي غریبانان په کور ورتلل او هغې زنانه پولیس هم بوځي او ونیسي خو چې هلته عدالت ته بوځي ځه ما برې کړې تاړو څه کړي نه دي هلکه دا سړی چا مړ کړ ده چې نه دي کړی دا معلومات وکړه جج صاحب که نامړ چا کړ زه ده نه دي کړی مړ چا کړ مړ حضرت عمر فاروق رضی الله عنه فرمایي وایي که په یو مړي کې د صنعا ښار ټول شریک شي په زرګونو خلک صنعا ښار کې دي او دا ټول د یو سړي په مرګ کې شریک شي وایي دا ټول به دوړه کوم مسلمان وینه ډېره زیاته خوږره د خدای په نس په خدای مې قسمي په حضور پاک فرمایي وایي مه کوه ګورې یو موټی وینه د ځان او د جنت په منځ کې رکاوټ مه جوړوه یو موټی وینه نن د 100 روپو دپاره او د 1000 روپو دپاره او د کنال دپاره او د مرلې دپاره مسلمان لګیا دی مسلمان وجني انصاف نشته حضرت عمر فاروق زمانه کې د شوی وی داسې کنه حضور پاک فرمایلی وي داسې وخت به راشي چې د کوفې نه به یوه ښځه را روانه یوه ښځه او مدینې ته به راځي او یمن ته به ځي اس یره به پې نه صرف په دې به یریږي چې شرمه حمله ونه کړي او باقي د انسان یره به نه صحابه وایي مونږ ولیدله دقسې یو ښځه را روانه وه دا په سوونو زرګونو کیلومیټره مزل یې کو ما سوا د الله نه او د شر مخ نه د هېچ چا نه نه یرېده امن راغی سکون راغی اطمینان راغی نشته امن د خدای نظام نشته د الله قانون نشته قرآن باندې عمل نشته نقصان ټول د انصاف په دغه ځای کې دی دا ما بری که هلکه دا څلور چې وجلې دي نه ده نه دي کړی ښه ده نه دي کړی نو چا کړي بل سړی پیدا کړه دا ستا ذمواري ده 10 کاله به کیس چلیږي نن تاریخ دی او سبا تاریخ دی او شل چې د خلکو د سترګو نه دا شی وځي او د خلکو د سترګو نه دا خبره یېره شي دله نه ختم بری شه ځه او بیا چې بری شي خلک مبارکۍ له مبارک ولې څلور یې وجلې دي که اغه لمزم دلمزم چې کم وجلې شوی دی اغه لمزم هغه سره هم زما همدردي ده او چې چا وجل کړي دی اغه لمزم تا سره هم زما همدردي ده دا زما کار ده موږ تاسو دا کوو دواړو له مقتول سره چې چا د هغه وارثان دي هغه ته م وایو ډېر بد د سره شوي دي زه سره تاله رالم او قاتل لم وردو یاره بس دغه سزا ونو ښه دې کړي منافقه د منافقت دور دی په مونږ کې بنیاد دا دی حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ به د مدینې په کوڅو کې ګرځېده شکر ستا بادشاه حکمران هر څوک کې دی ودې ګرځي که نه معلومات دی وایي دی که نه کوڅو کې به ګرځېده او معلومات به داسې ګرځېده خلک به یې کتل یو ځل د مدینې منورې په کوڅو کې ګرځېده لاړ یو صحرا ته ووت غلام ورسره دی صحرا کې ګوري یو زنانه ده او ماشومان دي هغه ورسره جاړي راځه که نه هغه غلام ته وایي بچې دا زنانه دلته جاړي
چې ورغه نیمه شپه ده خیمه لګېدلې ده هغه زنانه ته وي دا ماشومان ولې جاړي وایي دا وږي دي او زنانه کټوې دیشکې کټوې باندې کړې ده هغه زمانه یې کټوې وي نو وایي دا خوراک وله زر ورکه که نه وایي دې کې خو څه نشته نو دا دې ولې باندې کړې ده په اور باندې وایي دې کې کاڼي ماڼي پراته دي وایي دا ماشومان پې غلومه د دوی سوچ دا دی چې راله څه پخی نو که دا جړی غلی شو چې ته خوب وله ورغې هغې نه پېژن چې دا عمر فاروق دی ورته یې وي امیر المؤمنین له ولې نه راځې بادشاه له چې دې بچو له د غم وکړي دا ماشومان دې د لوږې مري او ته وله تش اوبو کې سمسی وی خوټکې غولې په دې اوده کې ښځه ورته وایي د قیامت ورځ به یو د عمر ګریوان او زما لاس وی خدای ته به راکاږ وی عمر بس دی ویرېده وجود یې وبوږنېد هغې خو نه پېژنده وی عمر د نه څه خبر دی خبر یې که که نه چې بیا در نه کړي نو بیا شکایت الله ته کوه وی چې عمر ما نه ځان نه خبري بادشاهي ولې کوي زه به یې نه خبرو ما نه به ځان خبرې غلام ته وایي شه به راځه هغې ځان سره په مخه کو بیت المال ته لاړ یو غټه بوجۍ ډکه کړه سامان او غلام ته یې را پشی که او ورته وي نه امیر المؤمنین زه ستا نوکر غلام یم دا به توړې که زه به وړم ما ته یې را په شا کوې نه د قیامت په ورځ به زما بور باج توړې که زه به وړم را په شی کړه غلام یې وایي په خدای بار چې څوک پڼ نه شي وړی هغه نشي بعضې سړي وي غټه بوجۍ وړی شي او بعضې دروند سړي وي هغه 15 دړی هم نه شي وړی بلد ني غلام وایي چې بوجۍ په اوږه کړه بلد خو نو نو دا خپې به داسې کږې وږې تلې راتلې یو ویړه بوجۍ هلته وغورځوله خو به کې ستا امیر المؤمنین بوجۍ به یو سي دا زمونږ نو امیر المؤمنین دي که نه د مسلمانانو بادشاهي د مونږ لوټونه ورکړي دي او ځای ته هم رسولي دي یو به سي بوجۍ امیر المؤمنین پلان کې شریفه امیرة المؤمنین پلان کې شریفه ښځه هم پکې امیرة المؤمنین دي سړی هم پکې امیر المؤمنین دا ټول ګند خفه کېږې ما بهر کې زمارونو هغه ځای نه چې یو ویړله بوجۍ کټوې ووینځله او په هغې کې هغه سامان وامان واچو او پخی اور نه بلیږي پوکې ورکوي غلام وی په خدای چې هغه منظر مې اوس هم یاد دی چې هغه لوګي به د عمر د دې ګیرې نه پورې را پورې وتل لا وتل کټوی وله پخه کړه ماشومان راوله ماشومان یې ماړه کړل ما وی امیر المؤمنین زه چې نه وی ما خو پټ ورته چې زه چې ځو که نه وی ما ته وی صبر وکړه دا ماشومان مې په جړه لیدي دي چې په خنده ووینم چې ماشومان ماړه شو په خندا شو نو ښځې ته وی سار له راشه مسجد نبوي ته تا ته به د بیت المال نه وظیفه وی ما امیر المؤمنین څه پېژنې وی زه به هلته یم زه به یم زه به سره ته سمه کړم ښځې خو نه پېژنم رالو سار له ښځه راله او دا ښځه ورته دوا وکړه وی بچې عمر کې اهلیت نشته تا دې خدای د هغه په دی باچا کړي هغه یې نه پېژنې چې همدا عمر دی که هغه کې نشته تا کې اهلیت دی ته د غریب تپوس کې خدای پاک تا د هغه په دی باچا کړي زه ته وی راشه سبا سار چې ښځه راله مسجد نبوي ته ویې کتل وی دا خو مغه پرونی سړی دی بېګانې اماله خو بوجۍ را په اوږه کړې وراوړې وه ما بچو له خوراک پخ کړی و ما له پوکي والي دي لوګي پې تېر شوي دي د ما بچي ماړه کړي دي ښځه ویرېده بچې مه یېرېږه بیت المال له وله تنخوا مقرر کړه بچو له او دې له او عمر ورته وجړل وی ښځې وایه اوس به د خدای په دربار کې څه وی د عمر ګریوان به نیسې راکاږې به که څه به وی تا خو د عمر ګریوان به راکاږه اوس به د الله دربار کې دا وایم چې نه الله عمر ډېر د انصاف بادشاه په نیمه شپه راغلی دی ما له ډوډۍ پخ کړې ده ما له سامان راوړی دی او زما بچي ماړه کړي زمارونو داسې اوس نشي کېدی چې رښتیا راته وي او د عمر په شان څوک نشي کېدی زمانه رو رو دجال ته نږدې کېږي تیارې ته نږدې کېږي د رسول الله مبارک نه لرې کېږي خو هغه خلک و چې د پیغمبر غېږ کې لوی شوي هغه خلک و چې د رسول الله مبارک نظر پې لګېدلی هغه خلک و چې د رسول الله مبارک نه بغیر چا پیره ناستو جبریل به اوس هغسې نشي کېدی صفا خبره ده خو چې یو جلک خو هغسې پکې پیدا شي
په لاره باندې یو ځل روانو یو خیمه لګېدلې وه او د هغې خیمې نه دا زبیرګي راوچتېدل زر ورغې هغه خیمې نه مخکې بار یو سړی ناست و وی دا زبیرګي څوک دي څوک بیمار دي وی نه دا زما ښځه ده او د ماشومانو بیماره ده اولاد یې کېږي وی څوک ورسره شته وی نه اوهو په منډه کور ته راغی خپلې بیبي ته وایي هله فلان کې د ماشومانو د پیدایش په وخت کې چې زنانه کم خوراک کوي زر راواله امیر المؤمنین ولې یو زنانه د غریبه او اولاد یې کېږي څوک ورسره نشته او غریبه مسافره ده په خیمه کې ده هله شابه زنانه ځان سره دغه راواغېشتل سامان مامان په منډه یې بوتله وردن یې کړه خیمې ته هغه وخت کې ګرم خوراک زنانه له ورکول پکاري هغه یې پرېښوړه او د حضرت عمر بیبي امیر المؤمنین بیبي هغه عمر چې هغه زمانه کې به شام او روم جړقېدل یمن کې چې نوم به دې واغېشته د پښتنو خبره په نوم به یې ماشوم ودکې داسې سړی و بیبي یې راوسته او دایي ده د دایي خطوب خدمت پې کوي په بیبي د دایي توب خدمت کوي نن زنانه په هسپتال کې مري یو بل سره کونډی راکاږي په خدای که څوک تپوس یې شته د دارو هم نشته سرکاري هسپتال لرې شه مړه سرکاري دیوالونه سرکاري دي نور پکې څه دي خیراتي هسپتال شرمېږم نه چې دا خبرې کوي مالوچ پکې نشته او سرکاري هسپتال ډریپ پکې نشته او سرکاري او خیراتي هسپتال سرنج پکې په بایه راوړه خیراتي هسپتال یقین کوه اورېدلې مې دی زما رونو رحم نشته د مونږ پړونو کې هم خفه کېږی ما مونږ یادو بادشاهان او یادو خو مونږ پړونو کې هم رحم نشته اورېدلې مې دي چې سړی مړ دی دننه په اپریشن تیټر کې لیدې مې نه دي خو اورېدلې مې دي باوثوق مې اورېدلې دي سړی مړ دی ښځه مړه ده ډاکټران وایي څه چلو شوی مړ شو وایي صبر وکړه وارث ته یې غږ مه کوه چیټۍ ولیکي د پیسو هله شابه سړی دی خطرناک دی دا دارو په منډه را رسوه زنانه دی خطرناکه مړی غریبه زما ښځه هله شابه دا دارو په منډه را رسوه دارو پې راوړي د زرګونو روپو دارو پې راوړي هلته میلاو دی هغه دوکاندار سره دا بیا واپس غله ورکوي خرڅوي یې پې هله زر راوړه شابه مخامخ دوکان نه زر راوړه غریب په منډی چې زما ښځه به جوړ مخکې ښځه مړه پرته په منډی کې زما پلار به جوړ شي پلار یې مړ پروت دی په منډی کې زما زوی به جوړ شي پیسې په زرګونو لګوي او دارو راوړي دارو والا راوړي دی یو خوشحاله شي د کوم دوکان نه پلان کې نه هلکه دا به یو څه بیا پیسې به دې راوړي بیا لږ ساعت پس ورته وایي خفه نه شي مونږ خپل وس وکړو خو ستا پلار مړ شو زوی دې مړ شو ښځه دې مړه شو مړه دا مسلمان دی لرې شه ته مسلمان او دا به په مولا رالګي مولا داسې مولا داسې تبلیغی باندې رالګي تبلیغي داسې او تبلیغي داسې په شیخ به رالګي شیخ داسې او شیخ داسې په اجي به رالګي اجي داسې او اجي داسې منځ کې ستا دغه حال دی دا ستا ډاکټر دی دا ستا سرجن دی لکه د خدای یره نشته قسم په خدای زما رونو چې په دې زړه کې چې دا ما پې ګوته کېښوده د خدای یره نی که ته ایمان تیر که راشه د ما په دې مخ لاړ وي توکه نه به تیره ایمان لکه د خدای یره پیدا که د قبر یره پیدا که د آخرت یره پیدا که ایمان تیرول څه آسان کار خو نه دی په ګاونډ کې د ګاونډي د لوږې مرې او ته به ایمان مانه تیرې तुम्हारी तरह होते टाबात चक्करे लगे तहसीलों के मोटर पसी द्वे मले प्लाट पसी पिंजा मले बंगले जोड़े ख्वा के दे यतीम द लोगी मरी ख्वा के दे कोंडे रोंडे धरक द डोड़े न लगे ज़कात हमको वर के दागी गुजारे पिकेगी दाम दर की निश्ता अजब ईमान तेरो मौजब जन्नत पर दोस्त दमो मुंगवत दवाला बियलकौ खुदाया प्लान किला जन्नत पर दोस्त वर के जमाला ستا جنت پردو ټیکهدار راغلی دا عمر فاروقو ښځه یې بوتله دی توپ کوي د هغې ښځې له خدای هلک ورکه بچی یې ورکه هغه ځای نه اواز ورکه امیرالمؤمنین مبارک شه ستا د مسافر رور زوی وشو ښځې چې واورېدل وی ښه امیرالمؤمنین دی هغه او ته د هغه ښځې په هغې دومره هیبت راغی چې د ولادت هغه نورې مرحلې مو ته الله اسانې کړې سړی ورته وایي امیر المؤمنین معافي غواړم ما خو نه وې پېژندل
تا ښځې زما ده ښځې د دیتوب خدمت وکړه وایي دا زما فرض دی نه مې وکړې ما نه به الله د قیامت په ورځ تپوس کو او سبا بیت المال له راشي د دې وظیفه دله مقرر کړم بیت المال کې د ماشوم تنخوا مقرره وه د کونډې تنخوا مقرره وه د یتیم تنخوا مقرره وه د مسکین تنخوا مقرره وه د عام مقرره وه د خاص مقرره بیت المال اوس زما استام بیت المال دی داسې به ګرځېدې په دې کې څوک د لوږې مړ نه شي څوک د تندې مړ نه شي او دا د رسول الله صلی الله علیه وسلم دعا ده چې خدای اسلام له غلبه ورکړه په دې دوو کسو کې په یو او هغه د عمر په سر باندې هغه قره راووته د دواړو جهانو د مبارک سردار دعا یو ځل نه څو ځله حضور پاک فرمایلی دي ابو بکر فی الجنه جنت ته به ځي ابو بکر عمر فی الجنه جنت کې وی عثمان فی الجنه جنت کې وی علی فی الجنه جنت کې وی طلحة فی الجنه جنت ته به ځي زبیر بن العوام فی الجنه عبد الرحمن بن عوف فی الجنه سعد بن ابي وقاص دا لسو کسو صحابو نمونه غشتري شارټ لیست وته وي په یو مجلس دا یو ځل نه څو ځله او د شهادت پیشنګویي مولا ورکړې ده حضرت عمر فاروق رضی الله عنه نو خود په غر ولاړ دی او د غر داسې جړق وکړه زلزلې وواله رسول الله مبارک ولا خبره وغورځوله روبروله وی اسکن احد غلی شه تا ته پته شته چې څوک در باندې ولاړ دي انما علیک نبی یو پیغمبر دی و صدیق ابو بکر و شهیدان دو جمدی شهیدان یو عمر او یو عثمان رضی الله عنهم او د ټولو نه خشته خبره ما بلو طالبانو ته وکړه تاسو ته هم کوم یو ځل دقسې جومات کې صحابه ناستو او حضور پاک دره دننه شو ښي طرف ته ورسره ابوبکر صدیق رضی الله عنه ګس طرف ته عمر فاروق رضی الله عنه په دې ښي لاس یې ابوبکر ولید په دې ګس لاس باندې عمر ونیو دقسې او د خلکو ته مخامخ شو وی هکذا نبعث یوم القیامه وی قیامت پر ورځ به موږ د قبرونو نه دقسې پاسو دقسې پاسو د مارونو ډېر لوی خدمت ډېر لږ نه ډېر لوی خدمت داسې خدمت یې وکړه د اسلام او د دین منافقین وو په مدینه کې غلي چا کرت نشو کولی او جهادونه شروع دي دا په زمانه کې شام فتح شو مصر فتح شو عراق او دغه طرفونه کې اکثریت علاقې فتح شوې یمن 22.5 لاکھ مربع میل علاقه دا فتح شو 22.5 لاکھ مربع میل دا حضرت عمر فاروق رضی الله عنه په زمانه کې څوک به داسې نو چې هغه ته به تکلیف کونډو ته عام اعلان و چې راځئ شابه نوم لیکئ بیت المال نه به شی در یتیم مسکین غریب دا پکې نشته هر چا ته خپل مال او ظلم پکې نشته یو کس به راشي په چا به ظلم وکړي د عمر فاروق زمانه او ظلم او یو شان انصاف یو شان انصاف څنګه دی جمعات ته د خلکو کورونو نو جمعات ته خلکو ناوې وي چې باران به وشو نو ناوې به جمعات کې به دی نو منځګزارانو ته به تکلیف و حضرت عمر اعلان وکړ رضی الله عنه ویل لکه ناوې بل طرف ته واړوي عام اعلان شابه ناوې مو جمعات ته کړي دي او خلک راځي او چې باران ټولو خلکو چقړه کېږي او په خلکو اوبه تویږي مهرباني وکړئ دا ناوې بل طرف ته واړوي او کچه کوټې په اسانه کېدی شو خلق خود هغه هیبت او خلکو ناوې بل طرف ته واړوي او به بل خوا واړوي مخې ته یا یو طرف ته بل طرف ته چې را روانو د حضرت عباس رضی الله عنه د حضور پاک تره دی هغه ناوه نه واړوي نور واړولی وی دا ولې ما خوا ډېر کړی دی چونکې راواغېستی لرګي هر څه چې هغه ناوې پې ووالی ویې غورځو ورګه چې ویې غورځومه په خپله به بل طرف ته واړوي چې ویې غورځی خو بیا بدن نه دي دیوال خرابوي حضرت عباس رضی الله عنه
ته چوي چې عمر ناوه غورځول تا نه غورځول وی ما د عمر خبره منله د امیرالمؤمنین خبره منل پکار وي خو ما په دې وجه دا ناوه ونه لر نه کړه چې دا مال رسول الله صلی الله په خپلو مبارکو لاسونو لګولی و نو ما یې د حضور پاک د مبارک لاس ناوه نه لګو چې عمر ته چوي وی دا دې څو کړل دا کمه ناوه وه وی ولې وی دا د دواړو جهانو مبارک سردار دا ناوه په خپله لګولې ده اوهو دا مې څه غلطي وکړه لاړ عباس نه معافي وغوښته عباس ما خو ځکه لر کړه چې ما یې زه انصاف وکړم چې قیامت پر ورځ ما نه الله دا تپوس ونه کړي چې هغه د ناوه پرېښوده او نورو غریبانانو له یې ناوې لرې کړې خو تا وې چې دا حضور پاک او یو عمره ما ستا خبره منله تا امیرالمؤمنین او ما په دې وجه لر نه کړه وی الله عباس راشه یقین کوه حضرت عمر ولا په خپله خټه وکړه امیرالمؤمنین دی توپړې ولا په خپله جوړې کړې وی عباس راشه شابه ناوه به واپس لګغه وی نه امیرالمؤمنین نه زه به یې جوړه کړم داسې وی کیدی نشي بهتر وانه خو اوس به خامخا کې حضرت عمر ورته ټیټ شو عباس یې په دې خپلو اوږو سور کو او اوچت یې کوي چې څنګه حضور پاک لګولې و واپس یې اقسې ولګاو د پیغمبر د مبارک لاس ناوه عمر به یې غورځئ عمر له څه مجال دي چې د پیغمبر مبارک د لاس لګولی شوې ناوه دې غورځوي دا مینه او دا محبت خیر څه واقعات یې نورې مړونه شته بله جمعه کې به یې درته انشاءالله خبره خلاصه کړم خو نن جمعه راته یو ضروري خبره کوم دا د محرم میاشت او نن اتم د عاشورې د محرم اتمه ورځ ده سبا نهمه ده او بله بله لسمه ده نو په دې میاشت کې یو څو کارونه کول پکار دي زه به راته هغه ویم چې کوم سنت کاري حضور پاک د دې میاشت په لسمه ورځ روژه نیولې ده مکه کې به یې نیوه او چې مدینې ته راغی بیا به یې نیوه بلکې د محققین محدثین علما وایي چې دا مخکې فرض وه چې د رمضان روژې رالې نو فرضیت یې ختم شو چې مدینې شریفې ته راغی یهودو به دا روژه نیوله دا لسمه وی دا ولې نیسې وی دا هغه ورځ ده چې الله موسی علیه السلام د فرعون نه خلاص کړی او د هغه دشمن یې د هغه په مخ کې هلاک کړی نو موږ د هغې شکرې د وجې دا روژې نیسو حضور پاک وفرمایل د موسی په تابعدارۍ ستاسو نه موږ زیات حقدار یو صحابو ته یې هم دقسې جاري وساتئ نیسئ دا روژه نو پیغمبر علیه السلام ټول عمر نیولی د صحابه او په آخري کال یې فرمایلي و لئن بقیتو الی قابل لاصومن التاسعه وایي که آینده کال ته پاتې شم نهمه به هم ورسره نیسم دې وجې نه زموږ بعضې علماو لیکلي دي چې دا یوازې لسمه اوس دې وخت کې مکروهه ده ځکه یهودیانو سره تشبیه پکې راځي نو تاسو مهرباني وکړئ دا سبا او بله ورځ که د چا وس کېږي روجي ونیسي بلکل رسول الله مبارک دا لسمه نیولې ده او د نهمې ارمان کړی دی خو آینده له پاتې نه شي دوه ورځې روژه ده سبا او بله ورځ خالی سبا نهمه ده او اتوار بله ورځ لسمه ده دا روژې به نیسئ او دې روژې برکت څه دی رسول الله مبارک فرمایي وی د یو کال ګناهونه پې الله معاف کوي دی بل برکت هم شي نو سبا نهمه بله لسمه دا به نیسئ روژې که خیر او دویم یو حدیث دی رسول الله مبارک فرمایي چې من وسع العیالی فی نفقت یوم عاشورا وسع الله علیه سایر سنته چا چې په دې ورځ په خپلو بچو باندې روزي فراخه کړه روټۍ الله به په ټول کال روټۍ فراخه کړي دا حدیث په بعضې سندونو ضعیف هم دی په بعضو کې درجې د حسن تم رسېدلی دی او په بعضو کې د صحت درجې تم رسېدلی دی بعضې سندونه یې کمزوري لکه مطلب دا چې وکړئ پیمل تاسو اوس عوام یې زم نشم پیولی په خپلو بچو باندې فراخه روزي ورکې د اتوار ورځ راځي لسمه فراخه روزي ورکې فراخه روزي دا مطلب دی چې ډوډۍ موله ډېره ورکړه ترکاري هم ډېره ورکړه ښکلې موله ورکړه میوې هم پې وخوره الله به دله رزق فراخه کړي دا دوه څیزونه دي د دې چې دې کې به که خیري څه ورته ویلې کېږي دا به کوی که خیري انشاءالله دې باندې عمل وکړئ ښه تاسو ته ما ته پته ده تاسو هسې پروژونه د قربانۍ د غوښو ډک کړي پراته دي د ډېرو نه بجلو والې ده غوښه غم یې مه کوه د ډېرو نه بجلۍ تلې ده او پرچ کې غوښه سخا شوې ده او بیا یې غورځول پیشوګانو هم نه راخوړلی کندې ته یې غورځولی
خو خیر به هر کې پراخه روزي خپلو بچو له ورکې. او باقی د حضرت عمر فاروق رضی الله عنه متعلق دا خبره ورته آینده جمعه کې خلاصه کوم ان شاء الله رضی. دا یو څو کسان وفات شوي دي. یو خو زمونږ د مفتی آباد کورونو ممتاز حاجي صاحب وفات شوی، ډېر ښه سړی و. ممتاز حاجي صاحب حقیقت دا دی ښه سړی و، نیک سړی و. او ناګهاني وفات هم شو، ناګهاني مرګ دا د مسلمان دپاره رحمت هم وي. ګوره نو هغه ته به دعا کوو چې الله مغفرت نصیب کړي، الله د آخرت خوشحالۍ نصیب کړي، ټول وارثانو له خدای پاک صبر ورکړي. او په دیدارآباد کې سبحان الله د هغې مور وفات شوې وه، هم غریبه ده، یو څو ورځې بیماري وکړه وفات شوه. هغې له به هم دعا کوو چې الله مغفرت نصیب کړي، الله د آخرت خوشحالۍ نصیب کړي، خدای پاک یې وارثانو له صبر ورکړي. او د قاسم خیلو د شیرزاده کور والا وفات شوې ده، الله دې مغفرت نصیب کړي او الله یې ټولو وارثانو له صبر ورکړي. امید بیا ډېری فضل محمد وفات شوی دی، دا زمونږ د جمع د جمعې ملګری و، ما ته پته نه وه. الله دې مغفرت نصیب کړي او الله یې ټولو وارثانو له صبر ورکړي، الله یې د آخرت خوشحالۍ نصیب کړي. د شلګون کورونو احمد جان استاد وفات شوی دی، الله دې مغفرت نصیب کړي، خدای پاک یې وارثانو له صبر ورکړي. او د مردو د شیراز قاري صاحب مور وفات شوې ده، الله یې د هغې مغفرت نصیب کړي او د آخرت خوشحالۍ د الله نصیب کړي. باقي دوستان دي بیماران دي، زمونږ نورزاده لالا بیمار دی، دقه ستن ته به یې ډډه والې وه، دغې بیمار دی، ناجوړه دی، الله دې وله روغ صحت ورکړي، الله دې شفا ورکړي. بعضې نور بیماران دي، دعا وکړئ الله ټولو بیمارانو له روغ صحتونه ورکړي، الله شفا ورکړي. زمونږ باقي دوستان دي د لرې لرې ځای نه پېښور باړی یو ځای بل ځای نه راځي، دعا وکړئ چې الله پریشانۍ په خوشحالو بدله کړي. د بعضو روزګار خراب دی، الله دې وله ښه روزګار ورکړي. بعضې ناجوړه دي په کورونو کې اسپتالونو کې، الله روغ صحتونه ورکړي. د چا اولاد نشته الله اولاد ورکړي، د چا نارینه اولاد نشته الله نارینه اولاد ورکړي. الله مونږ د هر قسمه فتنو نه وساتي او د آفتونو نه مو ساتي. په دې